حالانکه رزق ورکول والا الله دی. ټول مخلوقاتو ته الله رزق ورکوي. د دنیا لوفران خلق وي، نشایان خلق وي، نشي کوي، کار کسب نه کوي، روزګار نه کوي، هغه الله د رزق نه دی محروم کړ. څوک چې د الله د دین لپاره خپل ځان ورکي نو هغه به د الله د رزق نه څنګه محروم پاتې کی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ورونو یو ورور به کار کسب کولو، مهنت به کولو، پیسې به ګټلې، او بل ورور به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر وو، قرآن به زده کول، حدیث به زده کول، علم به زده کول. او دا کم ورور چې د کار کسب کولو، مهنت کولو، پیسې ګټلې، دی راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل ورور شکایت وکړلو او ورته وویل چې دی خو کار کسب هغه نه کوي، دی خو تاسو سره ناست وي، علم زده کوي، سبق زده کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لعلک ترزق به، چې شاید د ده د وجې نه الله تا ته رزق درکوي، چې دی د علم زده کوي، قرآن زده کوي، حدیث زده کوي، دین زده کوي، نو د ده د وجې نه الله تا ته روزي درکوي. نو چې په کم کور کې داسې یو انسان یو بچی څوک ورکي، بچی ورکي د علم زده کړې دپاره، نو د هغوی دغه د وجې نه نور کوروالو ته الله په روزۍ کې برکت اچوي. د هغوی په کور کې په رزق کې برکت راځي. نو په کور کې که یو بچی یا دوه بچي هغه علم زده کوي یا ډېر زده کوي، نو نور او یو پکې کار کسب کوي، نو هغه دې دا وګڼي چې دا ماته چې مزدوري میلاویږي، دا ماله چې تنخوا میلاویږي، دا ماته چې نوکري میلاو ده، دا د دې طالب علم د علم د برکت په وجې چې دا